نشته نه پګې نه کوم. بس یو کن یو حدیث ګوره د هاري مسلې خپل ټیشن کنا عوامي ګاډي چې په خون روان چې کراچۍ ته دې ګوره په هر ټیشن نه ودرېږي دې نوخار کې ودرېږي بیا نوخار نه پس اٹک کې ودرېږي کنا میاس کې در دا کوی ټیشن مشته د خیر آباد مشته یو بلم پکشته دا چې د هرې مسلې چې کوم د خپل زیوی دا حدیث چې استاد په دی عاشی کې لیکل دي چې په 172 صفحه جلد اول کې ذکر ان شاء الله التمن مسله ذکر کوي سمای موتا الت ذکر کوي دې کې فقط دا حدیث ذکر دي او په دې حدیث کې یو د ابن عمر رضی الله عنه توجیدا ایو د حضرت عائشہ بیضہ رضی الله عنهما اجمعین او دا د مسلې دي چې په دې باندې حضرت عائشہ تعویل دي یو مسله دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل فرمایل ان المیت لا يعذب ببكاء اهلی علیه دامړې په قبر کې معذب کیږي په جړا د هغه چا چې کم په دی باندې جاړي دا یو حدیث او ظاهره خبره ده چې دا جړا عمل د غیر دی اور قران وی چې ولا تزرو وازره وزر اخرى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نو کله چې حضرت عائشہ به دی آیات تغور وک چې د یو سړي په عمل قبل نه معذب کیږي چې کله یو کاسو ابن عمر سے وی چې نبی علیہ السلام چې المیت لا يعذب ببكاء اهل علیه او په یو روایت کې ببعض بكاء اهل علیه یکدم حضرت عائشہ وی چې ابن عمر په دې حدیث نه پوښتنه او څنګه د امر چې په قبر کې د بل سړي په جړه معذب کیږي دا حضرت عائشہ جواب صحیح دی حضرت عائشہ استدلال صحیح دی خو د ابن عمر دا روایت نقل کول دروغ نه دي دا په ځای حق دی توجه کوو ګور زما دا نقطه به یاد کړئ دا وتعالى ټول عمر پکاري زمو یو مولانا صاحب په افتاباد کې تقریر کا او ما مخکې بیان کړو بیا وروسته هغه تقریر کا او دا حدیث پیش کړو ډېر علما د مجلس نه پاسه ده وښو کنه نو الفاظو کې فرق وو دا زپاس ما دغه الفاظو اصلاح وکړه تب زما دا خبره یاد ہے ابن عمر په حدیث ذکر کولو کې رښتینه ده حدیث دقه سي صحیح ده حضرت عائشہ صاحبہ په خپل تعویل کې رښتینه ده زپوښوي او دا احادیثو کې دا حدیث ډیر مشکل دی مشکات کې چاویلی نالتم ګوي مشکات کې سړی وای التم په دې صفحه کې مشکات کې ما سره په دې صفحه کې دا حدیث دی نو الته چې خلق لار شنو بیا تعذيب ګور نشي حل کوله کلام شرع دا حدیث ته حالت د صحیح حدیث رد شي گئی نتیل پار بعض روایت کہ ان المیت لا يعذب ببعض بكاء آل علیہ
مړی چې کوم دې معذب کیږي په بعضی جړه د خاندان سره، نه په کل جړه د خاندان سره. حضرت حدیث پیغمبر اسلام برحق دی، حدیث پیغمبر اسلام برحق دی. حضرت عائشہ په زین کې د دې یو توجی رااله چې الله کوئی د یو سړي په ګناه بل نه معذب کیږي، نو څنګه ستا په جړه بل معذب شو؟ دا عائشہ به قول صحیح دی، عائشہ به قول صحیح دی، لیکن دې صورت کې دا تعذیب د میت په عمل د غیر نه دی، دا ګوره تعذیب د میت په عمل د میت سره دی. توجه کول صبر کا، دا په عمل ځان سره دی. لکه څنګه میت وصیت کی چې زه چې مړ شم کنه ما پسې ګوره خطرانه جړاو کوي، چې کله وصیت وکړو ان المیت لا يعذب ببکاء اهل علی ببعض بکاء اهل علی. اوس کې ته چې الله تدرو واذرت وزر اخرى، موږ دا وزر اخرى نه دی، دا خو وزر دې خپل دی چې دې امر کړو، دی وصیت کړو چې ما پسې کو جاړه. اوس دې جړیدون کو خود په جړا دې زکه معذب کیږي چې دې وصیت ته حرام کړو، دې وصیت ته حرام کړو زکه معذب کیږي. دا عمل دې خپل دې پر دین نه دی. اوس پوښوي یادا سدي لکه یو علاقه کې عادت د جنا د خزو لکه د ویر وو، او دې سړی وصیت ته ممانعت نو کړي، پته و چې دې کلی کې دا زنانه جاړي او دا ویر کې یو ویلا کوي، او دا صاحب چې دې ته پته وا په دې چې کله مړ کې دنو دې داو نو وی خزو ته چې ګوره ما پسې ناروا جړاو نه کوي، او دا تاسو او دا تاسو نو دې به معذب کیږي په وجه د عدم انکار، چې دې انکار نو کړي، دې رد منکر نو کړي، ځکه معذب کیږي. دیمه خبردار چې لا يعذب چې کوم دین مراد دې تعذيب نه، نفس زور نه ده، نفس زور نه ده. هغه څنګه لکه دا خسرې چې موږ دا کوي وته دې لوی ځوانوي او دې لوی تکړوي او سم مخلص وګراتې بنوشه په پرشتي وته څه ځواني کوم ته موخه کنه څنګه څنګه دا غزه درته چې ډېر تکړوي څه تکړه ته کوم ته وای کنه صغر مرګ چت کړو ها څه شرمنه وزن بده چاته اوسه نو تعظیم نو نفس پازابول دی، چیرې پازابول دی شو کنه، یا نفس پریشان کول دی. حضرت عائشہ په خپل تعویل کې برحق را، اور حضرت ابن عمر په حدیث پیش کولو کې حق باندې ده، او کې ته دا نو ان بیا خو یا خو حضرت ابن عمر په حدیث پونه شو یا حضرت عائشہ پونه شو. حضرت ابن عمر په نقل د حدیث کې په حق ده، عائشہ په تعویل د حدیث کې په حق ده. عائشہ صاحب وایي چې مړ نه معذب کی په جړه د آل سره کم چې وصیت نه کړی رد کړی راضی پینی لا يعذبون مثلا پوښو ته او دې په سماع موتا مسله ده. ابن عمر سے وی چې نبی رسول الله الان لا يسمعون دی اوري حتی عاشی څنګه اوري ته د پیغمبر په حدیث پوه نشوي. نبی علیہ السلام لا يسمعون اثبات سما نه کولا، اثبات علم کو، او سما مستلزم د علم ده، سما مستلزم ده علم ده. مثلا مولوی سے غلام ده ما سپلو आवाज واوري، ما سپلو आवाज واوري، مولوی سے غلط ما ټوخه واوري، مولوی سے راځي زپی پوښ لدا سمجھ چې دا مستلزم ده صدا. حضرت عائشہ چې نبی علیہ السلام چې لا يسمعون ویل دي دا اصل کې د دې معنی لا يعلمون دي، او د دې ویل چې سما نشته دي. قران نو انک لا تسمع الموتى، قران نو چې مانته به مسلمان من فی القبور. لہذا چې نبی علیہ السلام وی انه الان لا يسمعون د لا يسمعون معنی ده لا يعلمون. ٹھیک شو مولانا سے ٹھیک شو مولانا سے
یو نقطه در خوي مخه ګرمي د خو ان شاء الله تبه خسته خوشاله شي یو دا دی چې حضرت ابن عمر د اسمعون حدیث پیش کړي اثبات سماع عارضی معجزانه حیات عائشہ نفی د سماع عادی نه کوي اگر اخلاصا دا نقطه القار ان شاء الله چې دا در صحیح نو ان شاء الله چری بمستا اس علم په دلدل کې نن خلی حضرت عائشہ نفی د سماع عادی کوي عادت الله خو نه کنه چې مړیا وي عادت نه چې مړیا وي ها انهم الان لا يسمعون انهم الان لا يسمعون دوی اوس اوري څنګه لکه پرونی چې احیاهم الله معجزه انهم الان حضرت ابن عمر هغه حدیث پیش کړي چې پای کې سماع آنیدا حضرت عائشہ رد کې سماع دایمینا اشکال ختم دی جګړه خلاص ده دوار دوی محدثین او دې ځکه یو غپ درته لګو مکه افسوس ویم من سدلته یو مرګره او هغه وخت ما موقوف علی پڑھاوله نو من خو سنا چیز غونه خلق خدا مشکات اس خلق اسمان ته رسوله د مشکات تقریر وو نو یو مرګره په خور کې دوره حدیث لته نو هغه په بخاری باندې مشکات تقریر وکاته اوسم کې ته زما د مشکات کې سټ اوري نستا بخاری په غي حل کیږي ان شاء الله کتاب الایمان نستا په غي حل کیږي کتاب الطهارت په غي حل کیږي انغي صاحب دوره حدیث ما ورته ما يرتا سره چې کله دوره حدیث بخاری سبق وای نغمات چاته دک زم واورم نه یو ډک نه کو یو ځل مونږه پنځ د بنیر غاړه ته پنځتار یو کلی انو الته کې دغه جلسه نو ما ورته نو يردا کې څه ودا تواورم کې څه چې واورو نو پای کې دا و چې د عائشہ د ابن عمر په مقابله کې را پاسه د چمړې نه اوري عائشہ خو یو خزوا او دغه چې کوم د سړي په مقابله کې څه حیثیت زما دا خبره خوخه نشو زما دا خبره خوخه همې زما دا خبره ولی خوخه نشو ما بخاری حاشیه کتلې و او بخاری په حاشیه کې لیکي چې حضرت عائشہ لویا عالمه لویا فهیمه لویا فتینه و لیکن نه درې مکر خو ګورا 1 2 3 ثم قرات لا يخفى ان تاويلها وتوفيقها بين الحديثين دال على كمال علمها وقوه فهمها شته کې نشته دا درات کې د حد عاشي په قوت علم باندې په قوت فهم باندې یا عالم له فقيه وا نو ما الته هغه بزرګم راغله تقریر لا هغه صاحبون په تقریر کې وو ارما لکه سمای موتا می چیر نکړه اسیو بل انداز لکه مر ور اندازون دی راځي ارما لکه عاشق علم باندې مشهور وکړه کمال د عاشق داو کمال د عاشق داو کمال د عاشق داو لکه کمال د عاشق داو چې نلمې تل یعذب څنګه حل کړو اور کمال د عاشق داو چې مانته مسلمان ور څنګه حل کړو انو ما بعض خلک وی چې عاشق خزوا ځکه شک نشته خزه خو وا لیکن په خزو کې یو خزه عاشق خزه وا ځکه شک دی خو خزو کې یو خزه وا او دا د خزه وا چې ډیر سړی په قربان الله پاک ته لوی علم ورکړ مولانا سے پوښ غنا نو دا حدیثون من پوښوي اشکال ختم شو مزیدار شو اوس ترجمه وکړه حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامه عن هشام نبي قال ذكر عند عائشة حضرت عائشہ به سخدا روایت شاہ ذکر کے چن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رفع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول دے پیغمبر علیہ السلام تا دا رفع مفعول مقدر دے رفع الحديث الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی حدیث کے قال رسول اللہ نشتے دی حدیث کی سمیت رسول اللہ نشترے ذکر چی رفع الحدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر دا حدیث نبی علیہ السلام تا رسول دے مانا حدیث مرفوع دے
حضرت ابن عمر دا حدیث نبی علیہ السلام نے بذات خود اوریدل دي ان المیت دا کلام د پیغمبر اسلام دی نبی علیہ السلام فرمایا ان المیت بشک میت چه دی يعذب فی قبره د عذابول شي په قبر د دې کې ببکای اهلی علیه په جړه د اهل د دې په دی باندې کله چې خاندان جاړي دا میت په قبر کې معذب کیږي الله الله ٹھیک شو اوس په دې باندې سوال دی چې دا جړه خو عمل د غیر دی د غیر په عمل باندې میت څنګه معذب کیږي په خپل حضرت عائشہ تعویل کې فقالت حضرت عائشہ فرمایل انما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک ویلو دا خبره پیغمبر علیہ السلام چې انه لا يعذب بخطيئته وذنبه چې دا سره معذب کی په خپل ګناه سره خطیئه او ذنب الفاظ مترادف معنی یا خطیئه چې ذنب ذکر شنو خطیئه کبائر ہوتا وي لکه تاسو ته عقویل لکنا اوهلکو بالخاطئه نو مراتن لوی خطا کاریانی چې کفر وغیرہ وکنا به خطیئتی و ذنبی هغه لوی ګناونه د دې سره او په وړو سره و ان علو او بشک آل دې میت چه ده لا یبکون علیه خامخ جړیږي په دې باندې الان اوس معنا روزان په پوکا حضرت عائشہ صاحبی د نبی علیہ السلام د دې قول تعویل وکاو او د قول تعویل داسې توجه کاوه بیا ان المیت لا يعذب ببکاء علی چې ببکاء علی کی دابا سبب شي نو معنی دا شو چې دا میت معذب کیږي په جړه د اهل سره وګویا کې د میت د تعذیب سبب جړه شو نو حضرت عائشہ دې رد وکړ ځکه چې دا جړه په عمل د غیر ده عمل د غیر باندې څنګه عذاب شو اے د نبی علیہ السلام به بکای علی کی با سوبیا نه دا با حالیه دا با سوبیا نه با معنا ان المیت لا يعذب مر معذب کیږي به بکای حال کون بکای المیت علیه په داسې حالت کې چې آل په جاړي معنا څه شو دا آل د میت جاړي په دې حالت کې میت الته معذب دی نو مانس شو اجتماع د عذابین شو د میت عذاب په عمل د میت دی او د اهل میت عذاب په جړه د آل دی نو بی بکای علی کی دابا حالیه شو سببیه نشو عاشی تعویل داره چې میت معذب کیږي خو په خپل ګناونو سره په داسې حال کې چې خاندان په جاړي یعنی دلته په دوی جاړي چې بابا مونږ نه لاړ حالانکه بابا دمر جرمونه کړی چې د خدای مجرم دی الته په عذاب کې اخته دی ته دغه په جدای جاری او پکې نه الته معذب کیږي اخبار د حال میت دی نو الباء للحال لا للسبب دا د امامي عاشیا به تر توجیه شو معنی یاد شو ان المیت يعذب فی قبره بیا معنی کوم عاشی په توجیه باندې میت معذب کی په قبر په حال د جړه د اهل په دې میت باندې کله چې اهل میت جاړي په دې وخت کې هغه معذب کیږي نو اخبار د تعذیب دی په حال د جړه نه کی سبب د تعذیب به بقال میت دی دا نه ثابتي چې د دې جړه د تعذیب سبب دی بلکې خی هغه الته معذب کیږي او دوی دلته جاړي نو معنا په دې خاندان کې دو عذاب جمع شو یو عذاب د جړه په ژوندو یو عذاب د قبر په مړی باندې کاشیا به مطلب دا دی ٹھیک شو وَإِنَّا لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ او دا په مثل د دې قول د پیغمبر علیہ السلام د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قام یا مثل قولی پشان د قول د ابن عمر دی قول معنا زمیر ابن عمر تا دا پشان د قول د ابن عمر دی ابن عمر وی چې نبی علیہ السلام قام علی القلیب او درېدل په غار د کوی
وفي قتل بدر من المشرکین پای کې مردار شي مشرکان پراتو قتل بما مقتولین دي کنه فقال لهم نبی علیہ السلام ورته ما قال یعنی مثل ما قال مثل هغه قول چې پیغمبر اسلام مخکې ویلو انهم لا يسمعون ما اقول چې دا خلق اوري خبرې چې زویم ٹھیک شو وانما قال اوس دا وانما سره توجید اشیاء بیلا وانما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا لا يسمعون ویلو اصل کې پیغمبر انهم الان لا يعلمون نبی علیہ السلام لا يعلمون ویلو راوی د لا يعلمون لا يسمعون جوړ کړی دی اید لا يسمعون جوړ کړی لا يعلمون لا يسمعون لا يعلمون اغي جوړ کړی دی څه مطلب ان پوښوي یا مراد حضرت عائشہ د چې نبی علیہ السلام خو لا يسمعون ویلو او مراد د يسمعون نفس سمان و بلکې مراد تنا علم وو لا انما كنت اقول لهم حق نبی علیہ السلام الان لا يعلمون دوی اوس خامخه پويږي چې انما كنت اقول لهم هغه خبره چې ما دې مړو تویلې وا حق دا حق دا په وخت د ژوند چې مرته ویلو چې لا اله الا الله تفلحوا هغه اوس دوی ته پته ولګي چې دا حق دا چې کله معذب کیږي نو دې عذاب وخت کې معلوم شي چې ازما خبره سوه ثم قرأت بیا حضرت عائشہ بيد خپل قول تایید پیش کړ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور بعض علماء مال دې افسوس راځي خدا زتا تا په 172 کې باس کوم بعض خلک وی چې د دې آیت نه په نفي د سما سره بغیر د اشاعت د علماء نه لکه شاسه پکې نوم اخلي دین مخی اچا په دې استدلال نه کړی حضرت عاشق په استدلال کړی دی کنه ها حضرت عاشق په استدلال کړی دی او زه بیا د کتابونو راوړم المغنی د ابن قدامه والا امام احمد دین استدلال کړی دی تا خیال دی ورته یقول حين تبوؤوا مقاعدهم من النار اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی تویلو حين تبوؤوا مقاعدهم من النار کله چې دوی ځان له تیار کړو هغه زيونه د ناس د اورنا یا خدای چې د مرګ نه بعد په قبر کې زيونه د ناس یو کنه یا هغه جنگ له چې دوی راغلو نو هغه دوی چې ځان له مورچې جوړ کړي د مؤمنانو خلاف حقیقت کې مرچی نه وي اپ حقیقت کې د اور کندي ٹھیک شو شابه حدیث مولانا سے راغل دي شابه قال حدثنا عثمان حدثنا عبد الله بن سعد بن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليل بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول لهم فزد الى عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قالت انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه حضرت عثمان سے فرمائی ابن عمر سے ابن وقف النبي صلی الله علیه وسلم علی قلیب بدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادرید هغه غاړه د کوي فقالو فرمایل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا اومون د هغه چې وعده تاسو سره کړو تاسو رب د عذاب رښتینی ثم قال بیا فرمایل انهم الان يسمعون یود الان يستمعون مولانا سیوا تعالی چشمی درکم که ستا چشمشته تا تخکاری ګوره دا جګړه خلاصيږي په سره کته حدیث ته وګورئ چې چیرې مقصد دې حدیث نه اثبات سماع الاموات وي پیغمبر انهم يسمعون او نبی اسه انهم الان يسمعون انهم الان يستمعون معنا دوی اوس اوري دوی اوس دی وخت اوري یاره په دی وخت څنګه اوري نو پرون تعویل قال قتاده احیاهم الله څنګه اخلاص جوړه دی اوس اوري دانه چې همیشه اوري ځکه اخلاصي او کې دانه نو د الان پیدا شو الکه اوس ډیره ګرمي ده
اوس ډیره ګرمي ده ډیره مخکې ګرمي و بجلی وته نه او چې بجلی راشي بیا هم ګرمي اوس ډیره ګرمي ده انهم الان يستمعون او دوی اوس اوري کنه ولی خدای راته ژوندۍ کړی زما خبرې او ته خدای رسې چې دوی لوګونه کنه الی اخره جنگ کلاسی ما د شیخ القرآن یو کیسټ اوریدو د پنځپیر شیخ القرآن سره ډیر په خوانه زماني چې کله د دیر نه راته کنه د دیر د سواد په منځ کې چې پول دی ایزه تسوي د دیر ته چړې دي کنه سواد عائشہ وسه دغه ځای کې شیخ القرآن سی رحم الله د انګريز فوجیانو قیدی کړو سار کړو دی وخت کې شیخ یو تقریر کړو چې خلک وایي چې نبی اسلام په قبر کې سماشته وې زومې مچند القبر سماشته خو چې اند القبر محل کو پیدا کوي کنه سي جګړې کوي او اند القبر هغه څه ته وایي چې په عرف کې وته اند القبر وایي اوس اند القبر زیشته نه اسی جګړې کوي چې ناشنا جمله ده ډیر ناشنا تماتر بیا هاي لاله څنګه ته تاسو بیا زه خو اند القبر چته ده درې سلور دا قبر دی بیا ته دیوال دی بیا په بل دیوال دی بیا پغی غلاف دی بیا غینه رست دلته دیوال دی دی دیوال دی خو اجان رواني دی دیوال نه بل دیوال پر دمر دی لکه داستنه بیا د ستنه نه رست بیا بل دیوال دی غینه پس بیا کور دی غینه پس بیا قبر ته ما سره لار شکن زتا تاسو خبرې وای مالته خو اصل جنگ دی بس اس شیطان نه پیدا کی ته پیدا کی اعظم مرګنم په دې کې وی چمړی الکه کې اوري نو څه اوري وې دوی چې اوري بیا حاجت روي کول شي نو تا اوري کنه اوري حاجت روي کول شي خلاص دا اوریدل سم مستلزم د حاجت روي دی پاره کوله دی مشکل کوشای دی پاره ټوړي تا اوري کنه اوري حاجت روي کول شي مشکل کوشای کول شي ایسے خلق لگیاد جگڑے شروع کر دی انم الان لاسمون معقولم فذكر لعائشہ دا خبر حضرت عائشہ بیت ذکر شوا فقال انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انم الان لا يعلمون مقصد د پیغمبر لا يسمعون مراد اثبات سمانو بلکہ اثبات علم په حقانیت مسئله باندې چالت گروز پہ لگی پتو لئی چاہے پیغمبر خبر لا الہ الا اللہ رشتنی وا ان الذي كنت اقول لهم هو الحق خبر چما ورته ویلو هغه حق وا ثم قرات حضرت عائشہ بیولس انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه یعنی حتى قرات الايه آیت الى آخرها مانا بوئی لیکن آخر انک لقرات انک لا تسمع حتی قرات الآیت بتمامها دا قید بولا گئے تردی چاہتی پورا خلاص کہ انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا والله وتبری بس بیگو زکه چې ما خو دی بل باب پورې قتل دی کومری سے راغن ما چې مولوی سے سبق وي نو چې بیا تاسو ذوق زو مخکې مکینې نو سبحان الله ټیشن خو اورینټیشن څنګه سبا سره ده پټیرلی